السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نن سبق هغه د امانت بارکه ده. آیت مبارکه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. معنی دا ده چې مسلمانانو یقینا الله پاک حکم کوي تاسو ته چې تاسو خپل امانتونه داغي حقدارو ته حواله کړئ. یعنی امانت تاسو څوک کړي هغه خپل اهل ته داغي حواله کول یا کوم څه چې دی هغه ته حواله کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ده: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. معنی دا ده چې کوم کس تاسو سره امانت کړي نو هغه ته دغه امانت پوره واپس کوه، او څوک تاسو سره خیانت کوي نو تاسو سره خیانت مه کوه. مطلب تاسو سره څوک بد کوي نو تاسو سره بد مه کوه، نو څوک سره خیانت کوي تاسو سره خیانت مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سهار ماښام دعاګانې غوښتلې پای کې به یو دعا پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوښتله: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا الله زه غواړم ستانه صحت، تندرستی او پاک دامنی. یا الله زه غواړم ستانه امانتداري او بهترین ښکلي اخلاق او په تقدیر باندې راضي کېدل. مسله دا ده چې تاسو سره څوک امانت کړي نو امانت قبلول مستحب دی. مستحب دا معنی که تا امانت قبول کو جو ستا به ثواب وشي، که دې قبول نه کو ستا په ځان باندې یقیني چې یاره زه به د دې حفاظت ونه کړم نو څه ګناه پکې نشته. له اول نه به هغه ته وایې چې زه نشم قبلولی، خو که قبول دې کو نو مستحب دی، خو بیا د هغې حفاظت کول دا په تا باندې واجب دی. کوم کس چې امانت ږدي د چا سره چې ږدي هغې ته امین ویلی کېږي. نو که د امانت د امین په خپله باندې استعمالوو یا د هغه د کوتاهۍ د وجې نه ضایع شو نو بیا په دې امین باندې د دې امانت هغه قیمت واپس کول چې دا ضروري دي. او که د هغې حفاظت کوو او د حفاظت باوجود هغه امانت ته څه نقصان ورسېږي، مطلب دله چا شیز ورکړو هغه په کور کې کېښود او د په کور باندې ډاکه ولګېدله یا خدای دې نه کړي کور یې اور واخیستو او د دغه امانت پکې هم وسوسېدو نو بیا دغه امین ذمهوار نه دی. او نور که د طرف نه پکې هغه ضایع شوی نو بیا به دی ګناهګار. بل خبره دا ده، دې کې اهم خبره دا ده چې لکه عام طور باندې چې موږ امانت وایو نو هغه زموږ نه د روپو پیسو دا خبره پکې نو دا هم امانت دی. او تا چاته یو خبره وکړه لکه نه او ته چې لکه دا امانت دی، لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي المجالس بالامانه، نو هغه خبره هم دا امانت دی. دا خبره به ته چاته بیا نه کوې. الله پاک د عمل کول توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.